د هغې توجه نورو خبرو ته ده او د هغې په وجه باندې نن د پښتنو د پښتونخوا مسلې د کمېدو په ځای ډېرې سیوا شو. زموږ مشکلات کم نه شو، سیوا شو. نن ما سار اخبار کې خبر کتو، خبر داو چې د دې صوبې وزیر اعلی په لسم ځل لاړ اډیالې ته او په لسم ځل ورته هلته په وردی کې مخامخ د پنجاب پولیسو ایس ایچ او ولاړو او په لسم ځل دی د پنجاب ایس ایچ او ته وایي چې زه د پښتونخوا وزیر اعلی یم او په لسم ځل ورته د پنجاب ایس ایچ او وایي چې واپس شه. او دلته ډي پي او ته وایي ګوته دې ولې ونیسله. په لسم ځل د صوبې وزیر اعلی یو ایس ایچ او ته دومره نشي ویلی چې زما د مخې نه اخوا شه ما ته لار کولاو. نن زمونږ د صوبې د وزیر اعلی قدر او حیثیت شو، عزت ورکولو والا هغه پاک پروردګار دی، خو د وزیر اعلی منصب ډېر د عزت منصب دی. دې منصب سره ډېر لوی عزت دی، دې منصب سره ډېر لوی اختیار دی. په داسې خلکو ولیدلو چې هغه منصب یې بې توقیره کړ. وزیر اعلی پاتې نه شو. الله دې په لویۍ کې نه راولي، خدای دې موږ ټول د لویۍ نه ساتي. دا خو لا ایس ایچ او دی. زما په 15 کاله کې د پنجاب د آی جي دا جرأت نو چې ما ته په لار کې ودرېدلی وي او ما ته یې ویلي وي چې له دې نه مخ، ځکه چې هغه د دغې منصب اختیار، د دغې منصب وقار، د هغې عزت و. نن دا حالات شو زموږ. ما په ډومبنی ورځم د خپل صوبې وزیر اعلی له دا مشوره ورکړې وه، نن به ورته بیا وویم چې که موږ په خپل وخت کې پښتنو له حق ګټلی دی او حق هم راوړی دی، نو موږ جلاو ګیراو توړ پوړ احتجاج لار نه خپله کړې. موږ مرکز سره ناست یو، موږ مرکز سره خبره کړې ده. ته چې لږ ځله اډیالې ته ځې او اډیالې کې ملاقات کوشش کوې، نو یو 2 ځله اسلام آباد ته لاړ شو، د وزیر اعظم سره کښېنه او د وزیر اعظم سره د پښتنو حساب کتاب وکړه. دغه کار به څوک کوي؟ دغه ذمهواري به څوک سرته رسوي؟ ځکه چې زمونږ خدا نصیب دی چې حکومت هم خدای داسې راکړی دی چې هغه هم په احتجاج دی. 13 هفته غالبا یو څو ورځې وشوې، دوی د احتجاج کال ورکړی او سړک یې بند کړی. نو سړک یې کوم ځای کې بند کړی؟ په انبار کې، ثوابې کې. او زه نن هم تپوس کوم چې بعضې څوک په دې منطق پوهېږي چې احتجاج ته د وفاقي حکومت خلاف کې، احتجاج ته د اسټابلشمنټ او د ریاست خلاف کې، او لارې پښتنو ته بند دی. دا کوم سیاست شو؟ او بیا دې خپلې صوبې ته وګورئ. ما نه عمران خان جیل ته دننه کړی دی او نه یې زه رابار کولی شم، او چې څنګه ما نه دننه کړی دغه شانتې پښتنو هم نه دننه کړی، تاسو هم نه دننه کړی. په هغه باندې الزامات دي، مقدمې دي، بعضې مقدمې روانې دي، بعضو کې سزا شوې دی. او چې په کومه ورځ الله ته منظوره وه نو رابار به هم شي. خو چې تر څو پورې دی دن نه وي نو مطلب په پښتونخوا کې به نور هېڅ نه وي. دا دهشتګردي به ورځ تر ورځه سیوا کېږي، د بېګناه پښتنو وینه به تویږي، د پښتون په دې کور به اور بلیږي، زما د سکولونو نظام به تباه و برباد وي، زما کالجونه به خرڅېږي، زما د یونیورسټو ځمکې به خرڅېږي، زما یونیورسټو سره به د تنخواګانو ورکولو پیسې نه وي، زما د هسپتالونو حالات به خراب وي. او زه به انتظار کوم چې نه عمران خان برابر کېږي نو بیا به دا څه کوو. نو چې عمران خان را ذاتول دومره د دې لپاره ضروري، بیا ورته زه بله خبره مو کوم که نه چې بیا په خپل هم لږه ګزاره وکړې که نه. زما سکول، زما هسپتال، زما سړک، زما نظام، امن و امان، دا هر څه تاسو په دو لګولي دي. ځکه چې تاسو وایئ چې اول خان دی، خان بیا نورې خبرې دي. ډېر شوه. نو د خپل جیب ته چې دا څه ورچې نو بیا په دې کې هم سوچ وکړه که نه چې نه اول خان دی بیا ستا دا جیب دی. زه د چا نوم نه علم، خو که تاسو وګورئ نو داسې خلک پکې شته چې څوک په 2م ځل ممبران شو، څوک په 3م ځل ممبران شو. او د دې تحقیقاتو کې چې په لومړني ځل دې ممبران نو جوړ شوي چې د دې څه حیثیت و. ما پکې داسې خلک وکتل چې یو کنال ځمکه یې نه وه، نن په سوونو جیروبه ځمکه مالکان شو. ما داسې خلک وکتل چې په موټر سایکل به ګرځېدل، نن په لویو لویو ګاډو کې ګرځي. ما داسې خلک وکتل چې وړو وړو دکانونو کې به روزګار کو، نن هغې کارخانې ولګولې. ما داسې خلک وکتل چې د والي سوات کور یې واخېسته،
نو دا پیسې د کوم ځای نه رالې؟ ولې د دې لاټري راختلې ده؟ دا دې ته وراثت کې ملو شوي دي؟ دا دې ګټلي دي؟ دا دې ګټلي نه دي، دا دې لوټ کړي دي او دا وراثت نه دی، دا د پښتنو مال دی چې کوم مال دي د پښتنو وخوړه او ځان یې پېشته کړ. نن تاسو دې حالاتو ته وګورئ چې کله د ووټ موقع راشي نو بیا تاسو ته ولاړ او تاسو ته وایي چې ووټ راکړئ عمران خان رها کړو. ووټ یې پکاري د الیکشن موقع نو بیا پښتنو ته وایي چې پښتنو ډېر لوی ظلم وشو، ډېر لوی ظلم کېږي، ناحقه سړی یې قید کړی دی او ووټ راله راکړئ چې دې سړي سره انصاف وکړو دا سړی رابار کړو. 2 کاله تېر شو، ایم پی اے شته، وزیر شته، مشیر شته، وزیر اعلی شته، ایم این اے شته، سینیټر شته، هر څه شته، خو عمران خان اوس هم په هغه حل کړی. او نن سبا مشرانو او ملګرو تاسو خبر نه یې چې دا د پی ټی آی زموږ ملګري غریبانان د کوم کیفیت نه تېرېږي، ځکه چې مشر کشر خو هغې کې نشته دی، هغه خپل ایم این اے او ایم پی اے خو ورته ګازر هم نه ښکاري. که پی ټی آی کې داسې خلک دي چې هغوی نن وایي چې یاره روغه کوو، حالات ښه کوو، اسټابلیشمنټ سره روغه کوو، نو خپلې پارټۍ د سوشل میډیا علاوه پسې لګېږي او په نوس کې حیا راغونډوي. دی وایي روغه کوو، عمران خان صاحب وایي څه نه روغه وکړمه، تاسو بار یې مزو کې زه دننه یم، او هغه چې کومې بار ناست دي او په سوشل میډیا باندې هغوی څه وایي هغه خو به تاسو وینئ او تاسو به اورئ چې هغوی داسې څه خبرې کوي. اوس ګورئ دا جنګ چې کوم د دې او د اسټابلیشمنټ ترمنځ روان دی، د دې به یو حتمي نتیجه راوځي. په دې جنګ کې د دې څومره تاوان وشو د هغوی څومره تاوان وشو، په دې جنګ کې د دې به څومره تاوان کېږي او د هغوی به څومره کېږي، دا په خپل ځای یو خبره ده. خو تاسو ته پته ده په دې جنګ کې د ټولو نه زیات نقصان د چا وشو؟ د پښتنو. د پښتون نقصان وشو، د پښتنو نقصان وشو، د پښتونخوا نقصان وشو. نن د اقتدار جنگ روان دی، نن د کرسۍ جنگ روان دی، نن دغه جنگ روان دی، خو نن د پښتون د جنگ دپاره هېڅوک نشته دی. پرون به تاسو خبر شوی چې یو جرنیل صاحب و، نوم یې جنرال فیض حمید و، او پرون هغه 14 کاله قید شو. اوس غالبا هم زموږ د صوبې وزیر اعلی پرون دا بیان ورکړی چې دا خو د هغې اندروني مسله ده، د دې سره زموږ څه کار نشته. دا یې ویلي دي که نه؟ دا یې ویلي دي. نو وزیر اعلی صاحب دې سره ستا او ستا د پارټۍ کار څنګه نشته دی؟ کله چې په 2018 کې عمران خان وزیر اعظم جوړېده، د جهانګیر ترین په جاز کې هغه آزاد ممبران د چا په وینا به راتلل؟ ستا په سیاسي مخالفینو باندې که هغه نواز شریف او که پیپل پارټي وه په هغې باندې دا دومره کیسونه چا جوړ کړي وو؟ ولې یې پې جوړ کړي؟ ستا دپاره په ججانو باندې دباو چا اچولی و؟ ستا دپاره د سپریم کورټ نه د صادق او د امین سرټیفیکیټ چا اخیستی و؟ تا چې په بجټ نشو پاس کولی، ستا د بجټ پاس کولو نه بل چا ټلیفونونه ممبرانو ته کول؟ څوک و هغه؟ او د چا دپاره یې کول؟ دې دپاره یې کول. دا یوه لوبه وه. اوس چې هغه ګیر شو نو اوس وایي دا د هغې اندروني معامله ده. نو پرون خبر کې به تاسو یو ډېر د مطلب خبر کتلي، او که ستاسو د نظره نه تېر شوی نو زه به یې راته نن ووایم. دا پرون چې کومه فیصله وشوه دا په یو کیس کې شوې ده، په یو کیس. اوس په هغه نور هم الزامات دي، هغه کاروی لا جاری ده. په هغې کې یو الزام دا دی چې هغه په ملک کې سیاسي انتشار پیدا کړو، ورسره دا الزام دی چې هغه په دې ملک کې عدم استحکام پیدا کړو،
ورپسې دا الزام دی چې هغه په فوج کې دننه بغاوت کو. ورسره دا الزام دی چې په دې هر څه کې ورسره بعضې سیاسي خلک ملوث دي. نو دا څوک سیاسي خلک ورسره ملوث دي؟ څوک ملوث دي؟ ټولو ته پته ده چې څوک ملوث دي. کله چې د هغه ورځ فیصله د دې کیس فیصله راشي، دا چې کوم لا نه دی راغلی، نو بیا به زه وزیر اعلی صاحب ته وایم چې بیا د دې بیان ورکړي چې دا د دې اندروني مسله ده، ځکه چې بیا به دې بیان نشي ورکولی، بیا به خبر د دې مشر او د دې کور پورې رارسېدلي. خاص کر 9 مئی چې کوم دی، ګوره دلته د خدای خدمتګارو بچي ناست دي. دا نن زما خوش قسمتي ده چې زه د بیزي په خاوره دا خبره کوم، ځکه چې په ټول مردان ضلع کې که د باچا خان بابا د سیاست او د تحریک مرکز و، نو دې کې هېڅ دویمه رایه نشي کېدلی. که څوک وایي چې کوم ځای او یو واحد ځای چې ټولو کې بهتر او ټولو مضبوط و، دا د بیزي خاوره و، دا د باچا خان بابا. نو د انګریز خلاف، انګریز چې څومره ظلم په خدای خدمتګارو کړی دی، دومره ظلم به په دې شوي. باچا خان بابا خو 30 کاله جیل کې تېر کړي. الله دې د هغې حالاتو نه څوک ساتي. د خدای خدمتګارو خو جنازې راپورته شوې د جیلونو. پاکستان جوړېدو نه پس وګورئ کم ظلمونه، کمې حربې استعمال نه شوې. دلته ناست بعضې سپین ږیري مشران به خبري واقع به کېدای شي دوی هم په هغه موقع حاجي صاحب دې راځي لیاقت باغ کې څه شوي وو؟ لیاقت باغ کې نیغ په نیغه ګولۍ نه چلېدلې. نو آیا د لیاقت باغ نه پس په سبا ولي خان بابا سووي چې راپاسې ورڅه ته اور ورته کې؟ نه، دې خوا به مونږ ګولۍ ورېدلې، خلک پکې شهیدان شو. ولی خان بابا په سبا بیا خبر وکړه چې زه به د پاکستان د آئین او د قانون مطابق د خپلو شهیدانو د وینې حساب کتاب خلکو سره کوم، او د جمهوریت په لار به ځمه، د امن په لار به ځمه، په بله لار باندې به ځمه. زه تش دومره تپوس کوم چې دا څوک وو، دا د چا وینا وه؟ د خپلو کشرانو ته چې ورشې او دا هر څه تباه و برباد کړې. دا څوک وو چې خپل بچی په کور کې ناست وو، پردي بچي او د کام بچي چې کوم دی هغه ور مخامخ کول دی هر څه ته. دا څوک وو چې چا د خپل انا او د خپل سیاست لپاره پاکستان ته اور ورته کو؟ دا څوک وو؟ اوس هغه مرحله راتلو واله ده، اوس هغه مرحله به راځي، او چې کله هغه مرحله راله، نو چې کومې خبرې دې وخت پورې قام ته نه دي پته، هغه خبره به مخې ته راشي او به مختاره شي. ما ته داسې ښکاري مشرانو او ملګرو چې د دې دا جنګ د دې شدت کې کمې نه دی راتلو واله، بلکې د دې شدت کې اضافه ده. کېدای شي حالات دې حد ته لاړ شي چې زموږ په صوبه کې ګورنر راج ولګي، د دې خبرې مې امکان شته. کېدای شي بعضې ډېر خلک چې دې وخت بعد دي هغه ګرفتار شي، او دې کې دا مې امکان شته چې دې کې بعضې ججان هم ګیر شي، بعضې صحافیان هم ګیر شي، د دې خبرې مې امکان شته. د دې به ډېر ژور اثرات دي د پاکستان په سیاست هم او د راروان د مستقبل په سیاسي نقشم، او د دې به ډېر ژور اثرات دي بالخصوص په پښتونخوا په پښتنو باندې. نو ځکه زه نن علاقه په علاقه ګرځم چې زه خپل سپینګیري، خپل مشران، خپل رونه، خپل زلمي او خپل بچي تیار کړم، خبرې کوم چې د دې نه هم سخت وخت راتلو واله دی، او په هغه سخت وخت کې به د پښتنو مقدمه د دې نه ایرئ. دغه سخت وخت د ځانځاني دی. پی ټي آی به په اسټابلیشمنټ ګزار کوي، اسټابلیشمنټ په پی ټي آی ګزار کوي، صوبه به په مرکز ګزار کوي، مرکز به په صوبې ګزار کوي. مونږ د اقتدار او د کرسۍ په دغه جنګ کې هېڅ شوق نشته چې مونږ پکې شامل شو. ما هغه زمبر ملا ویلي دي، مې چې کله چا دا خواهش شي او دا کوشش شي چې عوامي نیشنل پارټي به په پښتونخوا کې د ګورنر راج برخه جوړه شي د کرسۍ د اقتدار لپاره، زمونږ د ګورنر راج اقتدار او کرسۍ بالکل نه ده پکار. که الله ته منظوره وي وخت به راشي، که الله ته منظوره وي د پښتنو کې به احساس پیدا شي، که الله ته منظوره وي پښتانه به متفق شي. زمونږ داسې قسمه اقتدار نه دی پکار، نه هم دی پکار. اختیار او اقتدار هم هغه پکار دی
چې پښتانه را لراکی او اقتدار او اختیار هم هغه پکار دی چې د الله نه علاوه بل چاته جوابي نه یو او اختیار او اقتدار هم هغه پکار دی چې د چا بې عزتي ونکړو بلکې په کله عمر د پښتون قوم او د پښتنې خاورې خدمت وکړو هغه اقتدار د پښتنو د مقدمې دپاره نن او نه را روان وخت کې ما ته ښکاري چې څوک به وي چې هغه د پښتون خبر وکړي د پښتونخوا خبر وکړي زمونږ د حق زمونږ د برخې زمونږ د امن خبر وکړي زه نن دې له راغلی چې تاسو ته دا خواست وکړم دې درخواست نه راغلی د ذات دپاره نه د حیدر دپاره نه د اقتدار دپاره نه د کرسۍ دپاره نه ننم او سبا وخت کې مالا د پښتنو دپاره د پښتنو د مرستې دپاره د پښتنو د امن دپاره د پښتنو د حق دپاره او د پښتون د خبرې دپاره د پښتون مقدمې دپاره ستاسو مرسته او ستاسو اواز پکار دی زه نن د دې دپاره